لکه د پیغمبر معجزه بوا معجزه ته معجزه وای دی د پاره چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کول لکه زمونږ زمانہ کې گویا کرامت د ولی او د بزرگ کرامت په عربی کې خرق العادت توای خلاف عادت دی یو ولی په لاس باندې یو کاروشي دیتا کرامت دغه شی گویا کې مدعی د نبوت چی وی او دا یو کار داغه په لاس باندې وشي دیتا معجزه وای کرامت پورې عزیزانو علامہ لیکلی دی چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی سړی و دی به چې مراقبه شه نو علامه مظهری لیکلی دی چې لوح محفوظ به ورته ښکارېده د د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و د په مراقبه کې لوح محفوظ ولید او لوح محفوظ هغه شی دی چې د تمام کائنات پروګرام پاغه لیکلی دی او د هر سړی هیستوري چې کومه ده هغه په لوح محفوظ باندې لیکلی دایم لیکلی دی چې دا سړی نیکبخت دی او دایم لیکلی دی چې دا سړی بدبخت استاو زما سپته ده چې زمونږ په لوح محفوظ به څه لیکلي ظاهر خدا ده چې منځونه کوو یا تقریرونه کوو یا دا کوو یا دا کوو ایس پته نه لګي چې آخر کې به مونږ نه قدرت داسې یو کارو کی چې په لوح محفوظ باندې به زمونږ نوم کافر لیکلی یو کافر به د دنیا نه تیر نو دیو جنا غاور نشي په دې سيزونو باندې چې زمونږ کوما یا اودس کوما یا روجینی سما یا می حج کړه دې صاحب حج خو اجي صاحب خو چی هغه خو ټیکټ راوړی د کعبه نه د جنت هغه خو خبره مکه خدای پاک دې د دې زمانه د اجیانو نه سات سلو غم هغه ورځ می ولید دو حج کړی دی او سکاله حج لمه وي بیا داخله کړی ده نو په مخه یو ځای کې راغې بربنده خزه ور سره روانه او دو ور سره وګي والي او لګیا او خبره ور سره کول سلام راتو کو سلام مې وانغستو خدای دې مال کور عمران کا پدغه سلامونو نوړه کې پلار رال مال د مکی په بزرګای کې هیڅ شک نشتا ولی خرب حاجی نشی پتاواف خرم د کعبه نه تاو راتاو کنو هغه ماجی صاحب او بربنده خزه ګر خدای دې بیړه غر کړ عزیزانو نن ستاد ملک فیشن جوړ شو نو زما عزیزانو اعتماد بس صرف د خدای په ذات کې صرف په بنده باندې کې یو بادشاہ خپل وزیر ته وې چې دا پیرانو مرتبه ډېره لویه ده او که دا طالبان چې دا کتابونه وایي د دې مرتبه لویه هغه وی صاحب هغه سړي مرتبه لویه ده چې د چا په ترخ کې قرآني او مکتب ته رواني او قرآن وایي وی دا خلک چې لاسونه سپوي وی د دې مرتبه نشته دا ګڼکپان دي ویلې ټرای کوم دواړه راوغوښته یو پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته کونتر او چاړه ولا ورکړه ویلار شي یو بادشاہ سلامت وای
چې دا په داسې ځای کې حلال کوي چې هلته هېڅ حکم نه ویل ښه صاحب پیر صاحب تلی دی او یو تاخانه کې ننوتی دی او کونتره حلاله کړې ده چې راغی وی کوم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم و هېڅوک نه ویل ګوره څوک به وو وی والله که هېڅ حکم طالب تلی دی ګرځي 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 ماښام راغی کونتره یې ژوندی راوړه بادشاه ناست دی وزیر ورته وی ولې هلکه وی صاحب وعده مې کړې وه چې هغه ځای کې حلاله که چې هلته هېڅ حکم نه په ګرځېدو مې ړپ پړک وچاودو خو داسې ځای مې پیدا نه کو چې هلته خدای را سره نه نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره دا کړې تاسو خیال راغی وزیر بادشاه ته وکته ویلو دی لید رتبه د هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 غنټې ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې لاندې آرام کولو توره ونه کې ځوړند کړې وه یو کافر راغی او توره راواغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایه محمده اوس به دې رانه څوک خلاصوي هغه چې ورته داسې وکته ویل الله دا کافر د لاسه توره پرېوته چې توره تې پرېوته رسول الله راواغسته کافر ته وایي اوس به تا رانه څوک خلاصوي وی چې کوم ذات ته رانه خلاص کړي هغه به درنه مام خلاصوي پیغمبر توره کېښوه او مغه وخت کې هغه وی لا اله الا الله محمد رسول نازکا ڈاکٹر اقبال وہی چھے شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو یا خو می پریدا چې جمعات کم کینم او شراب اسکم او یا داسې ځای راته وښایه چې چېرته الله نه وي نو هغه صرف د خدای ذات دی چې په هر ځای کې موجود دی طالب نه وزیر تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او په هر ځای کې وی ما سره دلیل د خدای قرآن دی قرآن ویلی دی چې نحن اقرب الیه من حبل الورید زه د دې مرۍ د رګ نم درته ډېر نږدې یم قرآن ما سره دی واذا سالک عبادی عنی فانی قریب ما سره قرآن دلیل نو ما داسې ځای پیدا نه کو چې چېرته الله را سره نه نو زما عزیزانو عرض داو چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې په بنده به نه کې تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخی ګر کړو په کوټه کې ټول کمرې بند او زلیخا رااله او دروازې تالې ولګې دی او کونډې ولګې دی او کمرې بند شو یوسف ته وایي وایه اوس زما مطالبه پوره کې وکړه صدر سره وکم څوک به د خلاصۍ رانه دلته یوسف علیہ السلام اللہ اکبر آواز وکړو الله اکبر او وی چې اے الله دی وخت کې زما لویه سهاره ته بل څوک نشته بس خو چې ټوپی کو د کټ نه پاره دروازې چې ورتله دروازه به ورته لرې کېده په خپله ټولې دروازې ورته لرې شوې او د زلیخې د مکر نه الله بچ کو څوک به وکړي داسې چې سوانه ښځه هم ده او د وزیر اعظم ښځه ده کمرې هم بند دي او ځوان هلک هم دی اعتماد په الله وشو د هر شي نه بچ دا یاد لرئ چې اعتماد به صرف یو پیر له یو سړی راغی
وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې اوبو د پاسه ګرځم. هغه دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زما نامه والا، بس اوبو د پاسه به ګرځي. د پیر حکم و چې دریاب ته